زیاته مننه. بل دا خبره کو چې جرګې د مشرانو آصف بی او وهاب باچا دا خبره وکړه فی سبیل الله د الله د رضا لپاره یو بل ماف کړي دي، خو جرمانه پکې ښه ډېره ښودې شوې ده. دا جرګه دا کوم چې په سټیج دا مشران ناست دي خو دوی بیا دا جګړه کوي، نو دا به د دوی بېعزتي کوي. نو چې دوی بېعزتي کوي نو بیا به موږ د هغه فریق ملګري یو چې کوم فریق بیا زیاتې کوي. آصف بی ته لږ شانتې دعوت ورکوم چې د ملګرو راغلي خلکو شکریه ادا کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو شکرګزار یم، خاص کر د پولیس والا چې موږ راغلل، دا مشرانو، دا پښتونیار، دا باچا، دا مسله جوړه شوه او د ما سره د باچا رابطه وکړه، دغسې مسله جوړه شوې ده. نو بس هغې کې دوی راغلل، موږ سره کېناستو، خبره مو سره وکړه. الله دوی هم ډېر خوشحاله کړي، زموږ خبره یې ومنله او هغه روغه جوړه وشوه. اوس به په قرآن خبره کېږي. موږ د ټولو شکرګزار یو. السلام علیکم. موږ خپل یو ورور فضل امین پښتونیار ته هغوی ته بلنه ورکوو چې هغوی څو خبرو کي او تمه د دې ملګرو نه ساتو بیا چې راځئ د امن جرګې مټې جوړې شو. نو فضل امین صاحب څو خبرې چې کوم دی نو د هغې مشرانو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ادا کوم علب خان ورور ستاسو د راتلونکو میلمنو، د پولیس د ډپارټمنټ ډي اس پي صاحب، د اس ټي عمران خان چې اسلام ګل خان دې رالیږلي دي ملګري، او بیا خصوصي د جرګې د ملګرو ظاهر باچا، د دې سیمې صدر آصف خان او د زموږ ینګ ګل چې کوم دی د امن جرګې جنرال سیکرټري د تحصیل چرسدی میا صاحب، میا وهاب باچا، چونکې داسې زلمي په کار دي په دې علاقه کې چېرې هلې ځلې جوړې کړي او د دې ظلم خلاف راوچت شي او د کمو خلکو چې منځ کې تربګنۍ دي چې د هغې روغوي کړي. الله دې د ده دا جون نور هم د خوشحالو ډک کړي او الله دې چې کوم دی نور هم ولا ستړې هغه څونه محنت چې کوي ملګري دي ولا خدای نور هم زیات کړي چې دغه شانتې تکړه په علاقه کې د امن دپاره منډې تړلې وي. کم ملګري لال باچا شو، عرفان، ورسره نوید خان، چې کم ملګري دي د چا چې تربګنۍ وې دا د دې ملګرو په شپه ورځ په منډو تړلو باندې ختم شوې. نو چې سبا دپاره دا کم خلک چې راغونډي چې دا کم ځای کې راغونډېږي ستاسو په فیملي کې چې په خوشحالو کې راغونډېږي، دا نه چې بیا ستاسو روغ دپاره دا خلک راغونډي او تاسو هم د دې جرګې ملاتړ جوړ شي او دغه شانتې روغ اصولو کې چې کوم دی مرسته وکړي. که دا مسله د تو دومې نه وه، که د موبایل د میسیج نه وه، که هسې د یو بل سره د کتو نه وه، نو هغه ټولې ختم. د الله د رضا روغه ده، نو پکې شرط پکې دغه د روغې د مشرانو چې کوم شرط دی، که چا غلطي وکړه نو د دې جرګې د مشران به هغه غلطي والا پسې بیا دغه جرمانه به ترې هغه دویم کس لالي. ټیک ده جي، دا د روغې شرط دی. نورو کم ملګري چې اوس موجوده دلته راغلي دي او دې روغه کې حصه لي، د هغې ټولو شکریه او ټول دعاګو چې د جرګې ملګرو له او علب خان رولم چې دې هم دغه شانتې دې خلکو دلته ځان رسوي او د قوم مرسته کوي. مهرباني. ډېره زیاته مننه. دغه فضل امین رور یو ځوان تکړه او په دغه سیمه کې په حصاره ډیری کې د هغه ډېر زیات خدمات دي چې دغه جرګې والا ته دغه خراج تحسین پیش کو. ظاهر استاد له بلنه ورکوم چې د امن جرګې تحصیل چارسدی سرپرست دی، هغوی هم په دغه کې څو خبرو کې او موږ سره په دې منډه تړله کې هر وخت چې کوم دی نو دغه سپین ږیري موجود وي، نو هغوی له بلنه ورکوم څو خبرې مو کړي او دوام وکړي او بیا قرآن مجید. جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ټولو مشرانو خاص کر د دې دریو فریقینو زه ډېر زیات شکریه ادا کوم چې زموږ د دې کمزور خلکو خبرې ومنله او د دې په خبره باندې بسم الله ووي او د دې په خبره باندې چې کوم دی نو توقل وکړو او دې له چې کوم دی نو ډېر عزت ورکړو. خدای دې عزت ورکړي او خاص کر چې کوم دی نو د پولیس والا، د دې مشرانو، د کشرانو، خاص کر د کشر کول چې کوم دی نو زه شکریه ادا کوم او خدای پاک دې سره ډېر ښه وکړي، زموږ خاطر وکړو، زموږ عزت وکړو. دوه درې شپې چې کوم دی نو موږ مطلب دا چې منډه وواله د آصف او د ده شکریه ادا کوم، د مولوي صاحب شکریه ادا کوم، خاص کر چې کوم دی نو د درې فریقانو شکریه ادا کوم چې کوم دی زموږ خبره ومنله. دوه درې شپې موږ چې کوم دی خواري محنت وکړو، د وهاب باچا چې کوم دی نو محنت او خواري وه او د امن جرګې چې کوم دی نو صدر دی او د دې چې کوم شکریه ادا کوم، د دې مشر شکریه ادا کوم، د ټولو شکریه ادا کوم او خدای پاک دې له ډېر جزای خیر ورکړي. خدای پاک دې ډېر خوشحاله کړي. موږ ډېر کمزور یو، ډېر عجزانان یو، ډېر فقیران یو او یو دیاړیمار خلک یو او چې زموږ خبرې ومنله خدای پاک دې بالا کړي، خدای پاک دې عزت وکړي. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه. دغه فریقین به راپسي یو وارې بیا چې کوم د کوم ملګري راغلي د هغوی شکریه ادا کوو.
په خاصه توګه باندې د پولیس والا درونم دوی کې هغوی ته چې کوم دی نو ډېره حوصله میلو شي غواړي دا نوی ډي پي او چې 400 ته راغلی دی نو په ډي آر سي باندې دا زور وروړی چې 2-3 کسو درمیان چې کوم دی نو روغ وکړي نو په روغو ډېر زور وروړي خو زما به د ایساره ډېر زیات ملګري لاندې هم ناست دي برم دي نو هغوی ته موږ دا خواست کوو چې دا بعضې خلک چې کوم دی نو د سیاسي پارټو ATM کارډونه دي دا اسپروش سودخواره قبضه مافیا نو هغوی ورته لاس نشي اچولی ګوره د وهاب باچا د یوې پارټۍ سره تعلق دی دا سب چې کوم دی د یوې پارټۍ سره تعلق دی په زمین چې کوم دی نو دلته د یو غټې پارټۍ ترجمان دی داسې نور هر ملګري خپله پارټي ده خو دا یو پلیټفارم چې کوم دی څنګه چې وهاب باچا وایي چې موږ د دې پولیس والا بې پیسو مټ یو کوم ځای کې چې دوی ناکامه کېږي هلته کې موږ ورځو او چې کوم ځای کې دوی ورسره میلاویږي نو بیا په دوی هم ورځو د دوی بیا پروا نه ساتو ښه دا یاد ساتئ چې موږ د چا یا ټوټیزم کوو یا د چوټاوټانو دوی تنخواه موږ بغیر تنخواه د خپلې ذلې نه دا ناسور چې کوم دی نو ختمول غواړو افریقیانو ته وایو چې راپاسي او مولانا صاحب دوی نه یو سوګن واخله دا ملګري بمزي پس د امین پروګرام لذي نو چې کوم په دې کې دغه دي هغه ټولو ته موږ وایو چې راپاسې دلته کې دړه د اخلاص راپاسې د الله په کتاب باندې لاس کېږدې حاضر وره